د الله رب العزت د طرف نه د نعمتونو د احساناتو باران دی او د انسانانو د طرف نه د نافرمانی د ناشکری د ګناهونو برمار دی. الله رب العزت صرف بهانه لټای چې څه داسې بهانه زه ولټومه چې دا انسان زه د مغفرت نصیب کوم. حجاج ابن یوسف تاسو به نوم اورېدلی، ډېر ظالم او حد تر دې چې دا عام مسلمانان خو پرېږده صحابه هم قتل کړي، صحابه قتل کړي. او ده به وی زما د ټولو نه بهترینه مشغله دا ده چې زه د انسان اینه توی کم. دا زما بهترینه مشغله ده چې زه د انسان دا اینه تویوم، ماله دا مزه راګی، دا یې شوق و. حد تر دې چې لوی لوی کبار صحابه قتل کړي. کله چې د ده د مرګ وخت راغی، ځکه چې مرګ خو هر چاله راځي که نه، که دی څومره هم طاقتور دی، لیکن ملک الموت د چا نه نه شرمیږي، نه د چا نه یریږي. د ده د مرګ وخت راغی، نو د دا سر د مور په غیږ کې پروت و، مور یې ورته ناسته وه. نو دا بچی که ډېر هم لوی شي که نه، خو دې مور ته صحیح ورکوټي، دې مور ته ورکوټي. زما مور زما دپاره اوس هم 2 رکعاته نفل کوي. او بل ورسې ما تپوس وکړو، مې مور مې نفل کې که نه؟ وایي بچی زه خو اوس هم ستا دپاره 2 رکعاته نفل کوم. چې مې څه دعا غواړې؟ وایي زه دا دعا غواړم چې الله زما بچی باعمل عالم جوړ کړي. مې مور دعا دې ګوره ډېره جامع ده، ډېره بهترینه ده، ډېره ښایسته ده. دا دعا غواړه زما دپاره مستقل غواړه. زما نه طالب علمۍ نه شروع کړې وه چې مدرسې ته لاړم، بس د هغې دا روټین و، هغه به دقه 2 رکعاته نفل کول او دا دعا به یې غوښته، ای الله زما بچی باعمل عالم جوړ کړي، او الله به یې قبوله کړي انشاءالله. یو ورځ به موږ ته هم الله رب العزت د عمل توفیق راکړي. نو د دې مور د دې سترګو نه یې اوښکې لاړې، د حجاج په دې مخ باندې ولګېدې. نو حجاج دې مور طرف ته وکته، سترګې وغړولې. وی مور یې ولې؟ ډېر سخت سړی و. وی مور یې ولې؟ مور یې ورته وایي وی بچې ستا په حالت باندې جاړم چې ستا سره به الله رب العزت څه عمل کوي. وی مور په دنیا مې جاړې که په آخرت؟ وی نه نه، دنیا خو دې تېره کړه، په ظلم کې دې تېره کړه، په زیاتۍ کې دې تېره کړه، په آخرت دې جاړم، په آخرت دې جاړم چې ستا سره به الله رب العزت څه عمل کوي. دا حجاج واورئ ښه سوی ورته. مورې وی که چېرې د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت داسې وکړي، که چېرې د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت داسې وکړي چې ما ته ووایي چې ته دا خپله فیصله د جنت او د جهنم ده په دې مور کول غواړې او که په ما یې کول غواړې، الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې وفرمایي چې حجاجه یعنې داسې خو کېدی نه شي، خو که چېرې وشي او ووایي چې دا فیصله خپله د جنت او د جهنم ده، په دې مور کول غواړې که په ما یې کول غواړې. نو وایي مورې وایي زه دا فیصله ته به څنګه کې؟ نو مور یې ورته وایي بچې ته خو زما د زړه ټوټه یې، زما د زړه قرار یې، ته چې په سکون کې یې زه په سکون کې یم، ته چې په راحت یې زه په راحت یم، زما د خپل سکون او د راحت سره څه کار نشته. بچې که زما په لاس کې فیصله راله زه به ستا دپاره جنت لیکم جهنم نه لیکم. زه خو دا نه غواړم چې ته دې اور ته وغورځېږې، زه خو دا غواړم چې ته دې جنتونو ته او محلاتو ته داخل شي. نو یې مور یې وایي زه درته ګویم، وایي زه به د قیامت په ورځ باندې که چېرې داسې وشوه نو وایي زه ستا په لاس باندې فیصله کول نه غواړم، زه به دا خپله فیصله د الله په لاس باندې کول غواړم. نو مور یې ورته وایي بچې ولې؟ زما په محبت کې درته څه کمی محسوس شو، زما په محبت کې درته څه کمی محسوس شو، څه وجه ده چې په ما باندې فیصله کول نه غواړې او په الله باندې کول غواړې؟ وایي مورې وایي دا څیز خو مې ستا نه زده کړی دی. وایي څنګه؟ وایي ته زما یوه مورې، ته زما یوه مورې او ستا زما سره دومره محبت دی چې ته ما جهنم ته نه غورځې، ته ما اور ته نه غورځې، ته ما تکلیف له نه ورکې. نو د الله خو زما سره د اویاو میاندو نه سیوا محبت دی، الله به څنګه وغواړي چې ما جهنم ته وغورځئ؟ الله ما جنت ته لیږي. ای دومره ظالم، لیکن د الله په ذات یې دومره قوي امید دی. د دې وجې نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان دا د امید او د یری په منځ کې دی.
امید به دې همي چې الله رب العزت ډېر رحیم او کریم ذات دی ان شاء الله زما بخنه وکړي او یریږي به هم چې حسینا د الله رب العزت په پکړ کې چرته را نشم د الله رب العزت په پکړ کې چرته را نشم نو د الله رب العزت د طرف نه په مونږ باندې د نعمتونو او د احساناتو باران دی لیکن دا په هر انسان باندې په خپل باندې منحصره ده چې د الله د رحمت څومره راغونډي د الله د رحمت څومره راغونډي